ځوانانو ته خراج تحسین پیش کوم چې دوی د خپلې علاقې په مسایلو باندې دا قرباني وکړه او وریا ځایونو نه روغلو او خدای دعا کړي چې د تاسې دا راتګ د علاقې د خیر ښېګړې سبب وګرځي. دمو د سنټرل کوروم څه کوم حالات دي نو اکثر داسې ملګري دي چې په هغې شعر لیکي، په هغې نظم لیکي. نو هغه موی ملګري په سنټرل کوروم یو نظم لیکلی دی لکه اکثریت د مو د څلورو قومونو دی چې کومه رشته دی د سنټرل کوروم. نو شاعر دی یایي څه ورونه شریک خو یو د کور دروازې نه بېلو، ورونه شریک خو یو د کور دروازې نه بېلو، مونږ څلور بچیو د یو مور دروازې نه بېلو. او نستی وهلي کور کې څه دی چې بلکل سره، نستی وهلي کور کې څه دی چې بلکل سره، مات ګوټ کټونه درې څلور دروازې نه بېلو. او د پلار نیکه جایداد به دواړه په شریکه کرو، د پلار نیکه جایداد به دواړه په شریکه کرو، یو مې لوګری وي یو لور دروازې نه بېلو. او په اتفاق کې برکت دی ماته پلار ویلي، په اتفاق کې برکت دی ماته پلار ویلي، یو نغری خوی یو شکور دروازې نه بېلو. نو نن څه کوم حالاتو منې یا چې کوم د سنټرل کوروم حالات دي، که هغه چمکني قوم ته سړی لوړ شي، که هغه مسوزي قوم ته لوړ شي، که هغه الشرزي ته لوړ شي، که هغه زوی مشت ته لوړ شي سړی، نو ټول یک یو په چپېړې والې شوي، هېڅ چا سره صلې رحمي نه دی شوي. که د ما کور ړانګ دی د تو کور ړانګ دی، که د ما مدرسه شهیده دی د تو مدرسه شهیده دی، که د ما سکول ړانګ دی د تو سکول ړانګ دی. نو دې دپاره اکثر به د زوی مشت داسې زنا ملګري چې هغه مو یا پېژندو او مو د یا پېژندي، دغو حالاتو باندې هغه پوره جوار نظر لري. که تاسې ته یاد وي چې نن سبا په سنټرل کوروم کې تاڼه شروع شوی دی، د 2 کمرو یوه تاڼه جوړوي. نو هغې دپاره چې وي کم سے کم 50 लाख نه ایبا بجټ هغې دپاره راوځي. او د ما کلاس کمرې کور جوړ دی هغه مو ته 4 लाख روپۍ دي. او چوک مطلب یو لیسټ کې واچوي، چوک بل کې واچوي، اکثر سره مو ته سروې شوی نه دی. نو موږ نن څه کومې مشورې ته راغلي یو، موږ سره دغه شپږ پاینټه ایجنډا دی چې هغه کې ټولو نه اول ضروري چې کومه دی هغه د سروې حوالې سره دی. ولې زوی مشت کې چې کوم د تقریبا کورونا وایرس نه مخکې چې کومه سروه سلسفي سروه شوی دی، نو زه به دا یم چې اوس پرې به تاسې ته د هغې پیسې نه وي ملاو، کله یوه بنه وکړي کله بله وکړي. نو یوه د سروې والا مسله دی. دویمه مسله چې کومه دی هغه د موبایل نیټورک دی. زه خپله علي قوم سره تعلق لرم، زه به دا قسم سره درته وایم چې د ما د علي قوم غرونو کې 4-5 شهیدان دي دغه موبایل د لاسه وشو په وجې د دې چې غرونو سرونو ته لوړ شي، غرونو کې بمونه دي، 4 جنازې مو دغه غرونو نه وړي دي. نو موږ دا غواړو چې نن سبا دې جدید دور کې څه مطلب دی موږ د پاکستان بیا انټرنیشنل دنیا چې کومه دی هغه 5GB ته ورسېده او موږ سفر یا د پډیسایل ذریعه سامانه لرو. دریمه مسله چې کوم مکمل سنټرل کوروم مطلب ایو کې سمورې خسته دی په وجې د دې نن سبا چې سوره برتونې کېږي. نو موږ ته دا یې چې یاره میټریک دی کې شار دی. زه به بیا د علي قوم په سر قسم خورم چې علي قوم په 95 کیلو رتبې باندې علي قوم ژوند کوي، یو های سکول ورکې نشته او د واحد د تیندو نه سوه. نو ته اوس ما ته دا وایه چې ته ما ته نوکري راکوې خو چې ته ما نه میټریک شرط غواړې. د ما په ټول هغه نه وڅه قوم کې پریمري سکولونه نشته دي او ته ما ته دا یې چې یاره ته به ما ته د میټریک پوسټ کاست راکوې. نو موږ تاسې ته یوه دا مطالبه راوړې دي. دویمه دا چې تاسې خپله سوچ وکړئ چې تاسې انګو ته نږدې د وبا دی، په دغه ځای کې تاسې ته شنختي نه جوړوي، هغه سادې ته تاسې ځو په کار دي چې سنټرل کوروم ته یا د علاقې ته خپل حیوانات راورکړي چې کم سے کم د ما عزتداره خور د ما عزتداره مور دې تکلیف نه بچ. مو یو دا پوینټ من ته راوړی دی. او 5م نمبر دا خبره دی چې سنټرل کوروم کې چې کله د اپریشن په وخت باندې کټه ډېر زخمیان شهیدان شوي دي. زموږ کم سے کم رجسټر 1100 کسان دي، نن ورځې پورې هغو ته 1 روپۍ نه دی میلاو شوي. نو موږ دا سوچ لرو چې یاره ټول قومونه به په دې باندې موږ کینو سره چې کم سے کم موږ ته د زخمیانو خپلې پیسې راکړه، د هغوی شهادت مو نه خرابوو خو کم سے کم د هغو بچي دي، د هغه فیملی دی، د هغه خاندان دی، هغه دار په دې کې قومونو کې ساري دي، کله یو دار ته کله بل دار ته. شپږمه مطالبه د موږ دا دی چې 11 سال وشو. زه به دا په خپل ځانب زه درته وایم چې 6 کاله د ما کېږي چې دغو پسې ما وخت لګولی دی. 6 کاله د ما کېږي 11 سال وشو چې دا مسلې مسایل مو راخستې دي. کوروم سنټرل کوروم خو سره د افسران مو ته په درانه نظر کسي نه. به هر حال د څه وخت کې د مو ډي سي صاحب سنټرل کوروم ته کلې کچهري والا یو سیسټم شروع کړی
د نور اخمور ټول ملګري به د مرغون ته جوګي ته یو ځای ته بل ځای ته به د کلو کچارو ته راتلو زه به دا وایم څه کم 100 سنټرال کوروم نه لونګیونې وړي خو نن ورځې پورې چې کومې وعدې کړې دي یو شای عملي نه کو نو صرف دا شپږ پوینټ ایجنډا تاسې ته موره وړې دی که په دې تاسې سلو مشوره سره خپلو منځو کې وکړو خیر د هرې علاقې بیا لږې لږې مسلې مسایل نو را دي تاسې د خپلې علاقې چې کومې مسلې دي هغه راوخلو نو مو تاسې ته دغه ایجنډا راوړې وه او نوره په دې باندې تاسې سلو وکړو خیر تاسې خپلې خبریا وکړو بیا بیان کې عبدالحلیق خبرې وکړي ډېره مننه